ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين رب العالمین قرآن حکیم کے پدی صورت کے د عبرتونو او د خپل د قدرت د نخو یو ډکه واقعي ذکر کړي او فرمایي تلک آیات الكتاب المبین دا هغه کتاب چې هغه د هر خبره صحیح وضاحت کوي بیان کوي داغه آیاتونه دي ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون قرآن حکیم میں اللہ فرمائی عرب ہوتا چې تاسو په خپل جبه کې چې تاسو په کومه جبه پوهیږئ مورنۍ جبه ده چې عربي ده هغې کې مې نازل کړ چې تاسو په اسانه باندې په هغې پوه شئ او په ترجمه کې بل چاته حاجت محسوس نه کړئ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين رب العالمین فرمائی کہ دغه قرآن حکیم چې په عربي ژبه کې تاسو ته ما نازل کړ د دغه قرآن په ذریعه د تاسو ته یو ډېره خشته او مزیداره واقعه ذکر کو او نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې مخکې د دې واقعې ذکر تا ته نه دی شوی او د دې نه تا ته هېڅ قسمه اطلاع نه وه موږ دې پې خبره نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په مکه مکرمه کې مدینه منورې ته لا هجرت نو کړی او يهوديان په مدینه منوره کې اوسېدل نو مشرکانو د يهودو نه تپوس وکړ چې داسې سوال راته وښایه چې مونږ په دې پیغمبر باندې وکړو په نبی علیہ السلام او دې پې چپ کو هغې ورته وویل چې تاسو د دې هلک نه چې د پیغمبرۍ دعوی کړې ده د یوسف علیه السلام د واقعې تپوس وکړئ دا معلومات ته وکړئ او دا تپوس ته وکړئ چې یوسف علیه السلام دی خو په شام کې اوسېده بني اسرائیل د دې اولاد دی نو دوی مصر ته څنګه منتقل شو بني اسرائیل چې کم یهودیان ځان ته بني اسرائیل دی او دغه قوم دی نو یوسف علیہ السلام او دغه پلار خو شام کې اوسېدل دي مصر ته څنګه رالل د دې تپوس ته وکړئ او د یوسف علیہ السلام پوره تپوس ته وکړئ دغه واقعات چې هغه درته بیان کړي نو که دا واقعه بیان کړي به رښتونی پیغمبري که دا بیان نه کړه دی به دروغجني بیا او دا تپوس ته ذکر وکړه چې د یوسف علیہ السلام واقعه د مکې په عربو کې مشهوره نه وه چاته هم دا واقعه په مکه کې نه و معلوم او يهوديان او عیسایان هم په مکه مکرمه کې نو چې پیغمبر علیه السلام ته تپوس وکړي نه د مکې خلکو ته دا قصه معلومه وه نو ځکه يهوديانو
د مکې مشرکانو ته و چې ردی تپوس ته وکړي. دی راغلو نبی علیہ السلام ته کېناستل، ورته خو پته وه چې دا قصه مونږ ته نه ده معلومه، دته هم نه ده معلومه، یهود او عیسایم نشته چې د هغه نه معلومات وشي. نو دی نبی علیہ السلام به دا واقعه مونږ ته بیان نه کړي شي، دی به چپ پاتې شي. وی چې مونږ ته د یوسف علیہ السلام قصه وکړه او په دې پوهې کا چې بنی اسرائیل چې کوم د یوسف علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام، حقیقت کې د یعقوب علیہ السلام اولاد دی، د اسحاق علیہ السلام. نو په دې باندې مونږ پوهې کا چې دا بنی اسرائیل خو مصر کې شام کې مصر ته څنګه رالل. پیغمبر علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام ته رجوع کړو، حضرت جبرئیل علیہ السلام د رب العالمین نه په قران حکیم کې پوره یو سورۃ راوړل چې هغه ته سورۃ یوسف وایي، او هغه واقعه مکمل اول نه اخره پورې د مکه مشرکانو ته بیان کړه. اگر چې هغه ایمان راو نه لرو، خدا د نبی علیہ السلام د نبوت او د پیغمبرۍ غټ دلیل شو. ځکه دا واقعه چې نبی علیہ السلام پوره بیانې د کم ځای نه بیان کړه، نه خدا غلطه کې څوک يهودي عیسائی شته چې دا غي نه زده کی، نه عربو کې دا واقعه چاته معلومه و، پته لګي چې دا د رب العالمین وینا ده. او الله فرمایي نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله من الغافلين. اے پیغمبر تا ته اس علم نو، تا ته دې واقع پته نه و، د قران حکیم د وحی په ذریعہ هم تا ته یو خشتا مزیدار او خوشګه اعلی قسم درته بیان کړه چې ته د خلکو ته وې او دا ستاسو د نبوت او د پیغمبرۍ یو مضبوط دلیل شي. رب العالمین په دې صورت کې د یوسف علیہ السلام سلیل اشکارته ذکر کړی دی، او د یوسف علیہ السلام واقعا پورا په دې صورت کې ذکر ده. په بل صورت کې د یوسف علیہ السلام قسم نه ذکر. یوسف علیہ السلام سوکو ډېر عبرتونه دي پکې، ځکه دا واقعه تاسو ته بیانوم د مسلمان د پاره او د انسان د پاره، او خصوصا د نبی علیہ السلام د امت د پاره په دې کې ډېر د الله تعالی د قدرت او زمونږ د عبرت نښې دي چې هغه ته یو یو ور سره بیانوم. یوسف علیہ السلام چې داغه د پلار نوم یعقوب علیہ السلام، دیم پیغمبر او پلاریم پیغمبر. د یعقوب علیہ السلام د پلار نوم اسحاق علیہ السلام، او د اسحاق علیہ السلام د پلار نوم ابراهیم علیہ السلام. نو یوسف علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د نوسی زوی شو، څه چې زمونږ پښتانه کلوسی وایي. خپل پیغمبر پلار پیغمبر نکی پیغمبر د نک پلار پیغمبر. او یو ځل د پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کیږي چې بهترین او کریم او عزتمند انسان څوک دی؟ نو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي الکریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم ابن اسحاق ابن ابراہیم. عزتمند چې پلاریم عزتمند دي، نیکیم عزتمند دي، او د نیک پلاریم عزتمند دي. هغه څوک دی؟ یوسف دی، یوسف ابن یعقوب، یوسف د یعقوب علیہ السلام زوی، یعقوب د اسحاق علیہ السلام زوی، او اسحاق د ابراهیم علیہ السلام زوی. دا زوی دا غ پلار دا غ نیکه دا غ د نیکه پلار د دې عزتمن خاندان د آدم علیہ السلام په بچو کې بل څوک نه لري. یعقوب علیہ السلام اوسېده کوم ځای؟ په فلسطین کې، موجوده چې فلسطین ورته وي د بیت المقدس په خوا کې، او دا د شام علاقه وه. د یعقوب علیہ السلام 12 زامنو، یوسف علیہ السلام د دې یو بل ورور بنیامین، دا خپل منځ کې سکرونو، پلار یې یو مور یې یو، او دا باقی لسرونه چې د دوی کوم دا د دې میرنی رونو، پلار یې شریکو او مین دي جدا. رب العالمین یوسف علیہ السلام لا داسې صفاتونه ورکړیو او ناشنا حسن الله ورکړیو چې د پلار وسره غیر اختیاري محبت او مینه د یعقوب علیہ السلام. د پلار ټول بچو سره مینه، لیکن بعضی بچی قدرتی طور غیر اختیاری طور پلار ته نسبتا ګرانی د نورو بچو په نسبت. نو کم محبت چې د اختیار نه باری د ظلم نه په غیر رب العالمین نیول نه کوي. نو یعقوب علیہ السلام ته خو پته او اخلاق ورته معلومو د یوسف علیہ السلام، او دا یعقوب علیہ السلام خو پیغمبر مو،
هغه ته دام پته و چې دا ما دا نوسې دا ما دا زوی یوسف دکې هغه نخې دي صفتونه لري چې دنه به رب العالمین یو لوی سړی جوړی پیغمبر به ته الله جوړی په دې وجه سره مینه نورم زیاته وه او په کشرانو زامنو کې دا کشر زوی بل مور یې وفات شوې وه د یوسف علیه السلام خپله مور او د بنیامین خپله مور وفات وه او بیا د دوی ترور د مور خور هغه یعقوب علیه السلام په نکاح غشته وه نو چې کم بچی د هغه مور مړی نسبتاً چې ښه پلاري نو هغه بچی ورته داسې بېکس او بېسوکه ښکاري نو د پلار په زړه کې د هغه مینه محبت نورم زیاتي نو سی خپل شرافت او اخلاق او خوبصورتي یې وه او پکې د پیغمبرۍ هغه نښې نښانې آثارو سی مورم مړه وه نو په دې نسبت د یعقوب علیه السلام د نورو بچو په نسبت د یوسف علیه السلام سره مینه زیاته وه یو ځل یوسف علیه السلام راغی او د پلار ته بابا ما بیګا خوب ولید انی رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين د شپې مې خوب ولید یو لستوري او نور او سپومه دا ما ته په سجده پریوته چې پلار ته خوب بیان که پلار کوئی پیغمبر اپوی شو ورته بچے پام کا وګوره دا خوب چاته بیان نکي یا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين بچے ګوره پام کا چې دا خوب دې رونو ته بیان نکي ځکه هغه ته پته وه چې زماره د نورو زامنو د یوسف علیه السلام سره حسد دی او بغض دی او په دې وجه سره بغض چې د پلار د سره مینه ولې زیاته ده مونږ سره کم او د سره زیاته ده پلار و سره محبت ولې کوي د ولې زیات خیال ساتي نو بچی اسم په زړه کې در سره بغض دی حسد دی او کدا خوب دی ورته بیان کا نو ګوره هغه بغض او حسد نورم زیاتېږي اسنه شیطان به درته ولم سیدارونه او تا ته سازش جوړ نه کی سکیم درته جوړ نه کی او ضرر درته ونه رسي اپ پوه شو چې دا یو لستور خدای یو لسرونه دي او نور اوس په مې د یوسف علی السلام د مور او پلار دي لکه تروري په نکاح غشته و پلار نو بس میرا مورین دا مور او پلار دا نور اوس په مې او یو لستور دا دارونه دي دا ټول بستا دا تعظیم او ستا د عزت طرف ته ټیټیږي او ستا عزت بکای دا به ټول ستا تابع کیږي په آخر وخت کې نو بچی ګوره کدا خوب دي ورونو ته وي ورونو ته دا پته ولګی دا چې مونږ په آخر وخت کې د یوسف تابع کیږو نو اسین در سره بغض او حسد دی سسکی مو سازش په درته جوړ لیکن دا خوب په یو طریقه د یوسف علی السلام ورونو ته ورسید چې هغه ته ورسید هغه خپل منځ کې سره راغون شو لسرونه یو خو د خپل سکه دی نه زیاتی چې کم لسرونو هغه راغون شو او په خپل منځ کې میټینګ او مشوره شروع کړه یاره د یوسف سره دی خو زمون رور دی پلار مینه ډیره کوي زمون په نسبت خیال ډیر ساتي او ډیر محبت وسره کوي ډیر ځان ته رانږدې کوي دا خو زمون د پلار خنه کوي او دا فطری خبره ده چې د دوه یا درې زامنې د انسان او پلار یو سره مینه کوي د دې نورو بچو بیا پلار ته غوسه کېږي مور ته غوسه کېږي چې ښه ادم زوی دی موږ دې زامن یو دا هغه ډېر خیال ساتي زموږ خیال نه ساتي نو پلار ته غوسه کېږي او غرور ته هم غوسه کېږي دا یو انسان کې فطرتن یو سیس پروت دی دا د انسان د فطرت تقاضا ده نو هغه لسرونه غوسه و چې ښه مونږ خو لا مخکې نه ورته غوسه و چې پلار ورسره مینه کوي محبت ورسره کوي ځان ته ډېر رانږدې کوي او دا خو لا سبا به دې لوی سړی به د ده نه جوړېږي او موږ به دته سجدې کوو موږ به دته ټیټېږو د سلامونه به کوو دا موږ نشو زغملی ښه څه به کوو یو ورور یې وی اچې مړی کړو اخوا به یې بوځو مړ به یې کړو دې کې یو مشر ورور یهودا دا د هغې لسو خپل ورورو هغه ورته وی نه ګورې پام کوې مړی نه کړي که کم از کم زمونږ مېرنی ورور دی خو ورور خو هم دی که پلار خو هم شریک دی نو په وجلو هم نه پیردو کېږي وجنو به نه نه وی خامخې وجنو وی ګوره که مړم که نو خبره د مرګ نه پټېږي خامخا 15 کاله 10 کاله 2 کاله 10 کاله هر کاله چې نو پته به رستو لګي چې دې موږ مړ که او زمونږ پلار پیغمبر هم دی نو سبا به راته خیري وکړي ازار به راته وکړي او یا زمونږ پته به ولګي نو برباد او تباه به شو وجنو خو یې نه ښه بیا به ورسره څه کوو وی داسې به وکړو چې ته لرې ځنګل ته به یې بوځو هلته به په یو کوي کې ور وغورځو
بس مونږ به اخلاص شو، د قتل نه به مونږ بچ شو، په مونږ به د قتل الزام نه لګي او د مرګ د ګناه نه بم بچ شو. او کوي کې به غردو که چته چارو وست نو چاته به سپته لګي چې دا سوپ دی وړي به، او که پکې مړ شو نو مړ دي شي پکې، د لاش به پته ونه لګي، کدلته وجنو خلاصي معلومیږي، بس کوي ته به غردو خپل کار به کوي سره. خالته به سنگ بوزو نو خپل مس کې میټینګ کو پلار لراله وی بابا مونږ تعالی راغلی، مونږ همیشه سیل کو او خکار لزو چکر لګو، او زمونږ دا کشر روډ یوسف چې زمونږ وسره ډیره مینه راوستام ډیر خوښ دی، دیم دې دل مونږ بوزو چکر به په لګو، منډه ترړې به وای، خکار به وکي، خوشاله بشي. پلار وته نه بچی دی خدانه پرېدو، ځان نه جدا کوم. بیا ولرال بابا نه مونږ سره به خامخا پرېدې او دې مونږ لازمن بوزو، او ته په مونږ یریږي چې دته به مونږ څه ضرر ورسو، دا زمونږ رور نه دی، دا زمونږ پلار نه، تا به مونږ خفه کوو، دا خو زمونږ کشر دی، زمونږ رور دی، او مونږ غواړو چې دې مونږ بوزو، چکر پې ولګو، سیل پې وکړو. یعقوب علیہ السلام ورته وایي انی اخاف ان یاکله الذئب وانتم عنه غافلون، بچی ګوره زه یریږم، هسې نه شرمخې ده نه تښتئ، شرمخې ونه خوري، تاسو به په خپل سیل کې په منډو ترړو به یې غشي به ولې، اسونه به ځغلوئ، او هسې نه چې زما دا بچی ده چې د شرمخ ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري. دا ولې یعقوب علیہ السلام دا ټکې ولې و چې شرمخ به وتښتئ؟ یو خو په دغه ځنګل او په علاقه کې شرمخان ډېر زیات، او دویم د یعقوب علیہ السلام دوی ته اشاره و چې تاسو شرمخان یې، تاسو یې رانه ونه خورئ، ګورئ تاسو شرمخان یې رانه ونه خورئ، ماته نه کې، او یا په دې ځنګل علاقه کې شرمخان ډېر دي، نو هسې نه شرمخې ونه تښتئ. وی نه بابا هېڅ فکر چې ونه کې، او دې به مونږ سره منډې ترړې وای، چکرې به ولګئ، او مونږ به حفاظت کوو، په حفاظت به دله واپس راوړو. چې پلار یې پوره مجبور کړ نو دې ځان سره واغېسته. دې د 12 یا د 14 کالو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام ځان سره په مخه کړ، نو د پلار په مخ کې خو به کله په یو مخ کولاو او کله به په بل مخ کولاو، کله به اوچت که په غېږ کې به ونیوه، او کله به بیا په ځمکه باندې کېنه، او پلار ورسره بار وته دې وجې نه. بچو ګورې ډېر پې یریږم، تاسو خو ظلمي، خو زما د دې بچي به ګوره ډېر خیال ساتئ. لسې مېرني رو او یو دیش بنیامین ته پاتې شو، هغه وروسته دی لا ماشوم. د پلار چې تر څو پورې ورته نظر و هغې پورې به یې کله یو یې اوږېت او کله بل یې اوږېت، کله به یو ښکله او کله به بل ښکله، خو چې کله د پلار د نظر نه غیب شو د اوږې نه یې ځمکې له راوبرو، لته یې وله ورکړې، دیکې یې وله ورکړې. ده وی ښه تاسو خو زه د پلار نه څونه په مینه راوستم، په ما سیل او چکر یې لګوئ، اوس مې وهې نو د یو رور نه به بل رور له منډې کړه چې ما را دنه خلاص کا، نو هغه به ولې لته ورکړه ځمکې له به یې راوبرو نو بل له به یې منډه کړې، نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې، نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې، لکه بال غوندې چې خلک یې په لته وي دقسې په لتو به یې و. او ورته به یې څه وې؟ وې ځکه نو هغه 11 ستورو ته دې اواز کړه چې دې رانه خلاص کړي، هغه نور او سپومې ته دې ووایه چې اوس دې رانه بچ کړي. ته خو یې ما ته به نور او سپومې 11 ستوري سجدې لګئ، هغې هم پوه شو، هغه هم د پیغمبر بچي چې دا 11 ستوري مونږ یو، نور او سپومې را د مور او پلار دي، دله به الله عزت ورکوي او مونږ به ورته کوس پاس کېږو، دا چې ته مونږ برداشت کوو. لته به یې ورکړه وې شابه هغه 11 ستوري دې راوله چې دې رانه بچ کړي، ځکه نه هغه نور او سپومې دې راوله چې دې رانه خلاص کړي. دې غریب ورته جاړې او چغې ورته وه. په دغه وهلو او ټکولو باندې یو لوی ځنګل ته بوت، او په هغه ځنګل په دې منځ کې یو شړک وي، قرآن حکیم کې ورته الله غیابات الجب وایي. غیابات غیابه عربی کې هغه ځای ته وایي چې شر او دشت او بیابان او تیاره ځای وي، داسې پټ ځنګل د تیارو ځای. او جب هغه کوي ته وایي چې هغه کچک وي، غاړه یې پخني، نو داسې کوي چې هغه د تیارو نه ډکي، ډېر اوږد پې هغه غریز علاقه وه، نو په هغې کې اوس هم په دې ممندو کې یا په دې نورو قبایلي علاقو کې تاسو که کویان وکتل هغه ډېر زیات ژور وي. هغې کوي ته یې ورسو بوید، نو چې کوي له به یې غورځو دیکه به یې ورکوله، نو دې به ور پورې کلک ونښته.
اے ظالمانو ما څه ګناه کړې ده، ما در سره څه بد کړي دي، خوب خو ما لیدي دي نو په قصد خو مې نه دي لیدي، دا خو ما ته الله پړه کې اچولی دي. لکه به یې وله په دا خېټه کې ورکړه، د شابه هغه ستورو ته دې اواز کړه چې اوس دې رانه خلاص کړي، هغه نور او سپومۍ ته دې اواز کړه چې دې رانه بچ کړي، نو دې به پورې نښتې او نه به جدا کېده. نو کمیس یې ته وویسته او لاسونه یې وله شاته وتړل، خپې یې وله وتړلې او اوچت یې که په درز باندې کوي ته وغورځه. دا رب العالمین په خپله دا واقع قرآن حکیم کې ذکر کړي چې کوي کې وغورځو. رب العالمین څه چلو روایاتو کې راځي چې جبرئیل علیه السلام ولا الله راولېږي چې دې سنگ وغورځو. جبرئیل علیه السلام کلک ونیو په کوي په دا میانس کې چې دې کاڼي ته یو بوته ونه رسېږي او د کوي په دې ډټ کې په دې غاړه کې یو تیږه راوتې وه. جبرئیل علیه السلام اوچت واغشت، اس قسمه تکلیف ته ونه رسېد او په هغه تیږه باندې کېنه. او چونکې ردنه جامې ایستې وې، کمیس او پرتوب دواړه یې تیستې وو، د جنت نه ولې یو مزېدار او خشته ښکلې د ریخمو کمیس راوړی و، هغه کمیس یې ورته واچو او ورته څه وایي وی اس فکر چې ونه کړي د رب العالمین د طرف نه مونږ به تا د دې کوي نه وباسو، دا د الله حکم دی. او دا رونه تا د دوی دا سکیمونو باندې به تا مونږ خبره وو، دې رونو ته به پته لګي، بیا دا واقع به مونږ په دوی باندې ښکاره کوو. یوسف علیه السلام بس په هغه کوي کې کېناست چې دا کم مشر ورور یهودا دې لږ لسوان دی، دې به د دې نورو ورونو نه پټ راته او څه ډوډۍ موډۍ به یې راوړله ورته به یې غورځوله، اواز به یې ورکړه، ډوډۍ به یې ورغورځوله، اوبه به یې وله راوړه یو لوښي کې هغه به یې ورته ورغورځوله. یو ورځ ورپسې راغی، په بله ورځ راغی، یو څو ورځې پرله پسې چې راغی چې څو ورځې تېرې شوې چې دې راغی اواز یې ورکړه یوسف، ولا اواز نه ورکړه، بیا اواز ورکړه یوسف، بیا ولا اواز ورنه. او بس وی معلومیږي دا چې زمونږ غرور په دې کیو کې چې ته مړ شوی دی. قدرت رب العالمین چې څوک بچ کوي د چا پلار ورته نقصان نشي رسول، دا زمونږ ایمان دی چې الله د انسان ملی او د الله امداد کوي، د دنیا یو طاقت هغه ته نقصان نشي رسول. او چې کله د رب العالمین خپل حفاظت اوچت کړ، د ماشي د لاس نه نمرود د ماشي د لاس نه تباه برباد شو، او دا ابرهه لښکر دا د توتکرو د کاڼو په زیری باندې رب العالمین تباه برباد. اصل چیز د الله حفاظت دی. کله چې د الله نه سوال کوي، دا سوال کوي چې یا الله مونږ په خپل حفاظت کې محفوظ وساته، بچې الله دې په خپل حفاظت کې محفوظ ساتي. قسم دې چې د دنیا یو طاقت دی دې خپې ته دې نشي کته. دا الله خپل قدرت خی. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، دا عبرت نخې دي پکې د یوسف علیه السلام او د ورونو په دې واقع کې. یو قافله په دې لاره راتېرېدله، نو دې قافله کې به بعضې کسان دو چې هغوی به ګیا پسې ګرځېدل، چا به څارویو به کول، څوک به اوبو پسې ګرځېدل. نو کومه ډله چې د دې قافلې هغه په دې باندې ماموره وه چې تاسو لاړ شئ اوبه وګورئ، هغوی چې راغلل دلته کوي وکړل، زر یې بورقه راواغېسته او هغې کوي ته ښکته کړه. چې کوي ته یې بورقه ښکته کړله او بورقه ویښته ورسوله، نو یوسف علیه السلام سره بورقه وجنګېدل، بس پړي پورې دې کلک ونښته. هغه به غټه بورقه وه، یو کس به نه شو رایستی، ابا په پنځو شپږو کسانو بلکې د دې نه په زیاتو به هغه بورقه خلکو رایسته. اوس هم په دې اوږدو کویانو باندې غټې غټې بورقې وي چې دوی بورقه رایسته ده، بورقه درنه ده. خیر په ډېر زور او په وجودونه هغه زمانه کې د خلکو مضبوط پهلوانان په ډېر زور او په ډېر لوی طاقت باندې بورقه راوچته کړه. چې راوچته یې کړه اوس یوسف علیه السلام ورپورې نښتې، ښه مزېدار خشته ټیک ټاک جمدې روغ صحت والا چې راویې ویسته ورته یې وکتل، یا بشرا هذا غلام، او خوشحاله شو، دا خو مزېدار خشته هلک دی، ډېر جس خوشحاله شو. یو خو په دې خوشحاله شو چې یو مزېدار خشته هلک راته الله راکړه. او هغه زمانه غلامان وه، غلامان به خلکو خرڅول، یو خشته هلک دی، زبس دا به مونږ خرڅ کړو او بلا پیسې به پرې وګټو. لاړل نورو ملګرو ته الو مونږ خو دغه د کوي نه
په برقه کې لیکن خطه دیم راوست او ډېر خشته او خوبصورت الک. نور مرګریم خبر کړ وی بچ چپ شغک مکه وو به یو خار ته کومه طرف ته چې زمون قافله دي او په خار کې به مون خرڅ کو بلا پیسې براله وګټ. يهودا چې کوي ته ډوډۍ غرزول دی او نه مونته یو قابل خیمند ترله شروع کړي چې دې چاروخ کې له کمر دې پدې کوي کې چاوته سکه یره وې سي ګرځم دلته خو څوک نه دی راغلی وی یو قافله هغه کې ناشته چې دې ورغلې هغه قافلې ولا لغې ته کتلې دي یوسف علی السلام یې سې کړل بس ورمن دې کړې وی دالک مونږ لر مال راکې هغه وته وی دا خو الک مونږ تعالی نه درک وی نه دا زمون غلام دې زمون برایې دې او په یوسف علی السلام دباو وګورې کال دی وینو دې الله سرمنو باسو وجنو دې پریدو دې رونم خبر کړ او قافله والا ته چې دا زمون غلام دی او زمون نه دې تختیدره به دې کوي کې موردول دي او ډېر بد اخلاق دي او ډېر بد خوی دي او غلا غلطي به زمون نه کوله مونږ له خپل غلام راکې قافله والا وته نه مونږ نه درکو خیر جوړه پدې شو چې دا به در باندې مونږ در خرڅ کو بس قافله والا ولا 12 درهم ورکړل او سو 13 درهم یادې معمولی لګي پیسې وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. پاتلس یا 12 درهم باندې خپل لور خرڅ کړه قافله والا پیسې واغښت خپل منځ کې تقسیم کړې. چې دې کله پلار لاړل د شپې ماسخوتن نو جړه انګولا او لوی چغې سوري دي د کلی خلک وته راغلو چې څه چل دی وې زمونږ غرور یوسف زمونږ نشر مخ تخته مړی پلار یې راوته خو پوه شو چې څه چل خوشته چې راوت بچو ولې جاړه وی بابا مونږ نه غستاز وی یوسف چې دې نه غشر مخ تخته او په یو روایت کې راځي چې یو شر مخدوی را نیولیو هغه کې پړې چولیو او یعقوب علیہ السلام لے راوستا وی شر مخران استاز وی تخته وی شر مخزما تاسو ته مانوي چې شر مخزما زی بدن تخته او تاسو به غفلت کوئ وی نه بابا مونږ هم ډېرې منډې وای دمواله اخره کې دې ستړی شو جامو تم کېنو نو مونږ منډې تړلې والے چې مونږ راتلو شر مخ دې تختولې بیا او شر مخ هم دا دې رانیولې دې اوس چې تو سره څه کېنو بس تا مخ کې به دې شر مخ تاز وېشلولې او کمیسه د ګډه یا د چيله یا د اوسه په وینه کې لړلې هغه یعقوب علیہ السلام لور پیدا ستاده زوی کمیس ته او دا غوینه ستاده زوی دا غبچ منسوب شرم خو تختو مونږه خیال ساتو یعقوب علیہ السلام چې کمیس تاو قتل نو کمیس شلیدل نو ټیک ټاکو وی ډیرو خيار شرم خو چې زما زوی وجو کمیس ته روغسته دي شرم خو چې الک شلی خو کمیس داغه نه مخ کې شلی تیر پار کی نو دا دونو خيار شرم خو چې زما د زوی نه روغ کمیس وست او بیا زما زوی خورلې او دا شرم ته او وی وای شرمخه دا د پیغمبر معجزه په هغه ذات دستا قسمی رښتیا وا چې کوم ذات ته پیدا کړو دا دواړه جهان پیدا کړی دي زما زوی دی ولې خوړه وی شرمخه سره خبره شروع کړې چې یعقوب علیہ السلام دې دروغ وای زدوی په جال ښکار کړم او رب العالمین په مون حیواناتو د پیغمبرانو داغي د بچو وینه او غوخه حرام کړی دروغ وای دروغ ده. قال بل سولت لكم انفسكم امري انفسكم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بس وی غلطه یو خبره خشته کړې و او زما زم زمانہ غیب کو زبا صبر کوم او رب العالمین چې ابا ما سره پدې کې امداد کوي. یعقوب علیہ السلام د خپل بچی پسې جړل دومره دې زوی پسې او جړل چې سترګې د جړا د وجه نه لاندې شوې و بيدت عیناه وهو کذب زړه د غم د وجه نه او سترګې د جړا د وجه نه مکمل لاندې شوې نظر هلال ختم شو او ار وخت به الله تجلل چې الله زما بچی یوسف خو ما سره ملاو الله وسره وعده کړی و دې تنو چې مال به خپل بچی الله راولي خو کله براولي یو کال پس دو کال پس درې کال پس لس کال پس او سپته لګی چې زما په بچی بس جون تیریږي چې غلامه کې وای ګډ چيله بسره کم ځای به نور ته وای سوري ته وای
هوا ته به یخنۍ ته به ګرمۍ ته به. دا خو ډېره ګرانه خبره ده. الله تعالی دې مسلمان د دې صدمې نه وساتي. قافلې والا یوسف علیه السلام بوته مصر ته، د مصر ښار. د مصر په ښار کې خرڅاو. نو چې خرڅاو یې نو بولی پې شروع شوه. یو ویزې په دومره پیسو پالم ځکه چې علیہ السلام میں اولد نو ډیر زیات خوبصورت او د ټولي دنیا د حسن نیم حسن رب العالمین یوسف علیہ السلام له ورکړ. د ټولي دنیا چې څومره حسن رب العالمین په دې دنیا کې اخاو دې د هغه حسن نیم رب العالمین دل ورکړ. نو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې رب العالمین د دې دنیا نیم حسن ورکړ، دې بسونه خشتاو بل پکې خشتاو صاف الله خو دې خشتا اخلاق پکې الله خو دې. نو بولی په شروع شو. نو قیمت دې حد تور رسید چې یو سړی پکې او سوداګر وی چې د دې بد پتل کې واچو، نو چې څومره سره زر د وزن برابرۍ پاغه ځاله دې حد ته قیمت ورسید. پلار باندې د مصر وزیر خزانه تیرې ده عزیز مصر چې هغه قتل بولی شروع داو. خلق صفتونم کوي، تماشې هم خلق راغلي دي. الکه وسه چللی وی دا یو قافلې والا چې یو غلام راوسته دي خرڅي دا دومره غنه ګونه دا لسدا وی هغه ډیر زیات خشتا لګته و، ډیر خوبصورت دی او ډیر خو اوصاف والا دی. نو دا هغه قیمت چا سره نه برابرېږي او بولی په شروع ده چې عزیز مصر د مصر وزیر خزانه ورغه ورته او قتل قدرتی د دمین او سر رب العالمین پیدا کړ. اوس الله سکی د پیغمبر د غیږ نه الله کوي ته ورساو او د کوي د ویخ نه رب العالمین د بادشاہي دربار ته اوس رسي. ور الله چې سکی د انسان په عقل کې نه تیریږي. بهر کې چې دی بادشاہ وتو قتل محبت پیدا شو. وی سونه ته بولی ورسېدله وی دا مخامخ سوداګري اخلي او دی وی چې د دې پتله کې باچو مو چې څومره سره زر د سره پتله کې په وزن کې برابرۍ کې پاغې اخلي. وزیر خزانه وی عزیز مصر وی زیر دینه پر زیات والو وی پسو اخلي وی چې دا مالک څومره غواړي پاغې ده مو مانګي قیمت ته چې څومره پیسې غواړي بس هغه وایي چې دا لږ نه دوال. هغه وی خدومره د دینه زیات سره زر او دومره دراهم او دنانیر. بس حکم یو کاغه پیسې ولا ورکړي او یوسف علیہ السلام ځان سره پاس باندې سور کو کوړته بوت. رب العالمین د بادشاہ دربار ته ورسېد. خزه له بوته د خزه نومې زلیخه ده. وی خزه او ماشوم میرا واست او ډېر خالق دی. ځان سره لو یو تربیت کوا. خود دې عزیز د دې وزیر خزانه د مصر بچی نشته، نارینه اولاد نشته. وی دا څه کار دی چې دا لږ ډېر خدي مونږ ته په د باندې الله تعالی ډېره فایده ورسوي. هغه دا دی چې مونږ به دې خرڅ کو ډېرې لوی پیسې برالو کی. که دا خو اخلاقو خاوندو په بچیواله په زویواله به دا وسات یا به ځان سره بچی کو او که بچی نینو خرڅ به کو نو مونږ ته به دومره فایده ورسوي چې زبردست تجارت کې به مونږ ته ډېر لوی ګټه به ورسوي. چې زلیخې ورته وکتل د هغې ورسره مینه د دې خاوند په نسبت د هغې نه هم زیاته شوه. یاره سړیه داسې به وکړو چې د تجارت دا نوم به در منځه وبس لوی به کړو. اسیم زما استاد زوی نشته به دا زمونږ زوی شو. وی ډېره ښه ده ښځه. اخوا په یوسف علیه السلام په یعقوب علیه السلام په پلار یې غم تېرېږي. اخوا د بچو هغه د بغض او د حسد هغه دروازه الله کوله وکړه هم په پلار معلومه شوه. دې خوا دې کوي ته ورسېد. سوداګرو راویسته په مینه او په محبت باندې. رب العالمین د هغې لږې مینې محبت د وجې نه هغوی ته څومره پیسې ورکړې او دې خوا رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته او د یو وزیر کور ته راوسته. الله ګورې دا ښیي ډېر زیات عبرتونه دي پکې. یو خدا چې په لویو خلکو څومره لوی خلک وي هغه مره مشکلات او غمونه په ډېر راځي. لکه په یعقوب علیه السلام څومره غمونه راغلل. او دویم دا چې په بچی باندې یوسف علیه السلام نه وروسته رب العالمین ډېر لوی سړی جوړی نو څومره پریشانې او مصیبتونه پرې راغلل. الله قرآن حکیم کې فرمایي ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا.
دا طالبان په کویږي چې سختی لګا ده او هغه سره اسانی ډیره زیاته رب العالمین راوړي او پښتانه موي کنه وي سخت په سرات نو په یوسف علی السلام رب العالمین دومره سختی راوسته کوي تا ورسید دا غینه پس په الله را تعالی ولیدان تا تعالی یو عبرت او یو سبق خای کله باندې پریشانی راشي او سختی راشي نو الله ته فریادونه شروع کا ګیله او شکوې د الله نه مکو فریاد شروع کا رب العالمین بدل هغه سختی او هغه مصیبت په خوشاله باندې بدل کی او بل وی عبرت پکې څه دی ګوره بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی د یعقوب علی السلام رونو بچو د خپل رور یوسف علی السلام سره بغض او حسد شروع کړ نو نقصان یې چاته شو ټیک ته ظاهر کې پلار تم ضرر ورساو رور تم ضرر ورساو لیکن د رب العالمین پنځ مختورن سوک شو همدغه د یعقوب علی السلام زامن د یوسف علی السلام رونو ګوره بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی ډېر لوی ګناه ده یو حدیث کې راځي د ليله القدر په شپه باندې رب العالمین په هغه مخصوص وخت کې لکه خاص وخت د ليله القدر په شپه کې چې په هغه وخت کې رب العالمین هر انسان چې دعا کوي نو الله ولا دعا قبولوي لیکن د یو څو کسانو دعا د ليله القدر په شپه په هغه مخصوص وخت کې الله نه قبلوي یو پکې هغه انسان دی چې مسلمان سره بغض او حسد کوي د ليله القدر شپه باندې هغه مخصوص وخت دی چې دعا د قبلې دو وخت شپه دی برونه کړی دا خو چې چا په ځل کې بغض او حسد دی هغه دعا هغه وخت کې الله نه قبلوي یو دویم د عرفات په میدان کې رب العالمین انسانان بخي او داسې بخي چې الله فرشتو ته اعلان کوي چې په دې میدان کې د عرفات په میدان کې الله د فرشتو د انسانان د لری لری لارو نه راغلي دي او اے فرشتو تاسو گواهان شئ چې دا ټول انسانان مو بخل عرفات په میدان کې دا فرشته الله ته وی رب العالمین تا خداو بخل خودی کې پلان کې ګناګار دي پلان کې خو سیل راغلي پلان کې خو ډیر ګناګار دي پلان کې خو ریاکار دي دار نو الله ورته فرمایي وی دا ټیک ته چې دا بعض خلک په ډیر ګناګار دي بعض په غلط نیت راغلي دي بعض په سیلونو پسې راغلي دي بعض ریاکار دي خو د عرفات په میدان کې چې دا کم نیکان خلک دي دا غي د وجه نه مو سره دغه مو بخل لیکن یو څو کسان د عرفات په دغه میدان کې چې د لری زینت تللی د احرام تللی لکونه روپۍ لګولې دي هغه کې یو څو کسان چې هغه د عرفات په میدان کې الله نه معاف کوي نه بخي یو پکې هغه انسان دی چې مسلمان سره بغض او حسد کوي دا دومره خطرناک شی دا دلته غوړې وباسه بغض حسد ضرور سره دبل سره او دبل سره او بغض او حسد ولې کوي پریم لفظان پوهیږي بغض ولې کوي حسد ولې کوي بغض او حسد ګوري دا الله په کارونو سوال دی په الله دې اعتراض وکړه دا تعالی الله مال درکړي دی او زماره سره حسد دی چې دا الله دا مال دی ولې ورکړي دی نو دا خو ته په الله اعتراض وکړه تعالی الله عزت درکړه تعالی الله علم درکړه تعالی الله حسن درکړه او زره سره حسد کو نو دا ما په الله اعتراض وکړه چې الله ولې دی ورکړه نو دا خدای په کارونو ته اعتراض کې او ځا همیشه طالبانو ته خبره کوم زم د حسدي انسان د پاره دا سزا لري دا چې زړه خپل خوري ګوري بل چاته ضرر رسول شي که زه ډیرم تا سره حسد وکم نو تا ته ضرر نشم رسول بل نه مې کوم که زه ډیرم حسد وکم چې دا مال ولې دی او دا علم ولې الله ورکو دا سپینه جامه ولې الله ورکو دا حسن ولې الله ورکو د عزت ولې الله ورکو او دا ولې دا داسې خوشاله دی او دا خوشحالي ولې الله ورکړه نو دا هغه په دې حسد څخه کمول نشم خپل ځان لړ خورم نو د حسدي انسان د پرادې نه غټه سزا بل نشته چې خپل خوري ګوره بل چا د ضرر نه رسول نو کله چا په ځل کې مسلمان سره بغض حسدي اوس نه توبه وباسي او الله تعالی نه سوال وکړي یا الله موږ د بغض او حسد نه محفوظ وساتو دا ویل شي چې الله دې بل دې مال ورکړي دي خدای را دې نصیب کې مال هم داسې مال نه دله دې علم ورکړي دي الله را دې نصیب کې په خوشاله مال هم داسې راکړي دله دې بچي ورکړي دله دې عزت ورکړي دي دله دې خجون ورکړي روغ صحت خدای را دې نصیب کې تا ورکړي دي مال هم داسې راکړي دا خیر پس خیدل وته پښتو کې وای دا خیر دی او حسد او بغض خطرناک ګناه ده الله دې مسلمانو ساتي نو ګوره یوسف علی السلام درونو پرله کې بغض او حسد پلار ته خپشو پیغمبر خپک بل رور چې هغه رستو پیغمبر جوړېدو والا هغه ته سو نظر ورسو دا د بغض ګناه شو کنه چې بغض حسد کې اکثر بیا جګړې ته جوړي چې قتل او قتال او
جګړه او ټوپک باندې ډزې وغیرہ ته جوړ شي کمی ګناه ته خبر اورسېږي خطرناکي ګناه ته خبر اورسېږي نو یو ته دا معلومیږي چې بغض او حسد به ګورې قطعا نه کوي بل دروغ به نه وي پلار ته دروغ وي او هغه دروغ یې الله ښکاره کړل رستم د دروغ پته لګي دروغ مو وایه دروغ کې خو تا ته دروغ یم ته مې خوشحاله کړې لیکن الله مې خفه کړ او چې الله خفه کم انسان د خپل کار کوي که څوک خفه کېږي او که خوشحالېږي خو چې لوی الله خفه نه شي ما نه بعضې خلک په دې سیاسي ژوند کې لږ خفه شي ولې د دروغ نه ویم زه یم وروره دروغ سیاست نه کوم چې څوک راشي دا کار والا زه یم د ټګۍ چورۍ چل مونږ له راځي دا نه چې نه راځي خانه رو بشي او بس سبا او بل ورځ راشي او بله را منډې تړلې به لیکن ولې الله خفه کوم صفا خبره کوم دا کار دې کېږي دا سره منډه وام دا نه کېږي نو باید سړی وي یاره تېراله نه کې زه یم زه د بعضې څیز زما په وس کې وي بعضې به زما په وس کې نو پاکه صفا خبره کوم دروغ نه ویم دا ممبری زه یم نن شته او سبا بني لس ورځې 15 ورځې به دا ممبری وي خپل کار به کوي خو چې لوی الله رانه خفه نه شي که څوک خفه کېږي او که خوشحالېږي خفه دي شي خلک خو چې رب العالمین خفه نه شي نو پام کوئ تاسو ته هم دا نصیحت دی دا راته وصیت کوم چې دروغ قطعا نه وایه دروغ څه لوي چې بل مسلمان خوشحاله کړي نو چې مسلمان دې خوشحاله که څوک دې خفه کړل الله دې خفه کړي پام کوه الله خفه نه کړي مسلمان به خپل کار کوي مسلمان هم خوشحاله کوه الله هم خوشحاله کوه خو که داسې موقع وه چې مسلمان خفه کېده نو بیا الله خوشحاله کوه مسلمان به خپل کار کوي دروغ به قطعا نه وي او که دروغ دی وي نو دروغ ښکاره کېږي ورې دا پټ هم نه پاتې کېږي د دروغ انجام خامخا ښکاره کېږي نو د دوی هغه دروغ انجام هم رب العالمین ښکاره کړي او چې څومره په چا تکلیف او سختی راشي رب العالمین د هغې نه پس پیراته راولي دا دی ګوره یوسف علیه السلام یې کوم ځای ته ورسېد چې مصر ته ورسېده د مصر د وزیر خزانه د عزیز مصر ښځې ورسره رب العالمین انتهایی محبت پیدا کو ډېر زیات به د یوسف علیه السلام خیال ساته لکه د خپل زوی په شان دی هلته پې رب العالمین بل امتحان راوستو ګوره د نیکانو زندګي د امتحاناتو ده او بیا د پیغمبر ټول ژوند د امتحاناتو نه ډک هلته پې الله داسې امتحان راوست چې د مصر د بادشاه دا کومه ښځه ده د دې وزیر خزانه هغه پې مینه شوه د هغې ورسره محبت او مینه پیدا شوه یوسف علیه السلام به تې ځان ساته یو ځل هغې سکیم او سازش جوړ کړ د هغې محل او په هغې هم ډېر خوبصورته ښځه په هغه محل په 7 دروازو دننه یو کمره وه اوس هم د دې لویو خلکو چې کوم محلات دي اول یو ګیټي ورپسې بله دروازه یي ورپسې بله دروازه نو په 7 ګیټو په 7 دروازو کې دننه د هغې ځان له یو کوټه وه هغې ته یوسف علیه السلام دننه او دروازې یې ټولې جرنده کړې او ځان یې ورته ښایسته خوبصورته ډولې کړې ورته وایي یوسفه دا ویښته دې څونه ښایسته او مزېدار وی که مړ شم د ټولو نه مخکې به دا ویښته رانه دوړېږي وی سترګې دې څومره ښایسته دي وی که مړ شم دا به اوبه شي په دې سینه به مې روبېږي وی دا سرمنه وجود دې څومره ښایسته او خوبصورته دی وی که سا رانه ووته دا به چینجي ونیسي او بین به کوي ګوره څونه ښایسته جوابونه یې والا ورکړل چې نه زه په ویښتو نازېږم نه په سترګو نازېږم او نه په دې وجود نازېږم دا حقیقت دی ګوره که انسان ډېر هم ښایسته دی خو که لږ دستونه پې ولګېدل یو 10-12 دسته یې وکړل ته دې مخ ته بیا وګوره بیا به ته یو بله بلا جوړه او که لږ بیمار شو دې شکل ته وګوره نو ښه شکل به یې نیولي او که ساتي وته دغه ښکلې وجود د خپل وارثان هم 2 ګنټې نشي ساتلی قبر له به یې رسوي ناګانه زلیخې ورته لاس واچو چې لاس ورته زلیخې واچو رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي ولقد همت به وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب د کومې ښځې په کور کې چې یوسف علیه السلام اوسېده هغې ته د ګناه مطالبه وکړه او دروازې یې بندې کړې ابواب جمع د دروازې یې بندې کړې وقالت هیت لک مطالبه ته وکړه او ورته څه وایي قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي پام کو دا الله نه یریږم دا الله نه پناه غواړم حالانکه ظلمې دی ځوان دی د پیغمبر طاقت هم مضبوطی ښځه د بادشاه ښځه ده هم خوبصورته ده هېڅوک هم نشته میدان هم خالی دی وی دا الله نه یریږم دا الله نه پناه د الله په ذات د دې ګناه نه پناه غواړم
او یو حدیث پاک کې راځي چې رب العالمین دغه وخت یعقوب علیه السلام ورته مخامخ کړ او په دې سینه کې داسې یو غزار ولا ورکړ بهر کې ارس چو او رب العالمین د یوسف علیه السلام په ځل کې دا ګناه نه پیغمبر د ګناه نه معفوذي ها د نبوت نه مخکې مله د ګناه نه ساتي او د نبوت نه رسو چې دې لاس ور واچو هغه ته منډه کړې چې منډه کې قدرتي وته دروازه کولو شو ګوره د ګناه نه چې ځان ساتي الله به امداد کوي چې منډه کړې بل دروازه کولو شو وه دروازې ته به ګری چا وته کولو کړې او چې بار اوت د دې زلیخې خاون ولاړو او شاته نه دی اونې و کمیسې ولا وشلم د شاده لمنه ته شروع چې څنګه او دا زلیخه ور پسې ده هغه خپل ناروا او هغه خپل خواهش په مخ غشت دا ور پسې منډه او دې ته مخ کې لمنه ته شروع او چې دواړه اوتل د بادشاه او عزیز مصر مخامخ ولاړ دي چې هغه قتل او دا ما خزه سکه دا لکه مخ کې دا و پسې ده ارسیولې ده یوسف علی السلام خو یې ده خدای خو بچ کا الله او ته عزیز مصر زما ګناه ګورې نشته ها دا عزت راو تختیدم او استاد یې خزه مانه مطالبه کوله او زمانه کمیس مشله او عزت راو تختیدم او هغه خزه سوی اخو ملامت شو ځکه ارسي خاون په خپل سترګو لیدل او ته سوی وینا بادشاہ سلامت دا سهلک دراو سره چې زمانه مطالبه وکړه او ما واپس مرانو تختید راو مینه وغته او تختید را ما نو تختید ما نه ګناه مطالبه کوي او ما رونی و قران راو تختید اوس بس کې خزاوی ماته لاس را چولې ماته ځانو ساتو درانه منډه کړې او یوسف علی السلام وینا ماته لاس را واچو ذکر او تختیدم د ګناه ته مطالبه دی کوله عزیز مصر اوس دی وخت پریشان دی چې اوس ګناه د یوسف ته او ګناه د ما ده خزه یوسف علی السلام ورته وی چې سید داسې کارو کچې زما ګناه نه ده د دې ګناه دې ماته لاس را چولې تر تختیدلې الته کې یو ماشوم یو سړی سره پغې کېو ماشوم بچي داسې ماشوم بچي چې لا پیر وي د مور هغه ماشوم الله گویا کو شهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين هغه راکوټه ماشوم الله گویا او ماشوم د یوسف علی السلام نو چې هغه د حفراو کې هغه د زلیخې د خاندانو وی عزیز مصر بادشاہ سلامت زه یو فیصله کوم خلقو وی او ماشوم ته ګوره دتی او داغه خبرو ته ګوره ټول ورته مخکې ته څه فیصله کې وی د یوسف کمیس وګوره که کمیس لمنه مخکنه شلې دلې وا نو بیا دې دروغجن دی او زلیخه رښتونی ده ځکه مخکې کمیس خو الش لیږي چې د عمله کړی د پزلیخه او د اغیله نو غیبت جامع شلولې چې ما ته مله نږدې کېږي او که کمیس لمن شاته شلې دلی نو معلومیږي دا چې غلطي د زلیخه ده او یوسف ګوره پاک دی ته چې تاسو سره جګړه کوم او زما کمیس لیږي د مخې بشلېږي او چې ترا پسین خځه ودره نه منډه وامه نو چې ستا غلطي نو بیا به زما لمن شلېږي وګوره لمن مخکنه شلېږي او کروستنه شلېږي فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم او چې کمیس ته قتل شاته لمن شلېدلې و ماشوم خورشتیا وای که چرته زلیخه غلطي د یوسف او تاته لاسه چولې وي اده مخ کې گریوان بشلېدلې و دا خوره د شاته لمن شلېدلې ده معلومیږي دا چې تعالی سره جوړ دنه منډه والے ان کې تاسو سکیمو مکر چې دا ډېر خطرناک دی دریو ماشومانو په ماشوم والے کې خبره کړې یو د گوادی ماشوم خبره وکړه په ماشوم والے کې د یوسف علی السلام پاکوالی په الله راوست بل په بنی اسرائیل کې اوسړیو جوړای ډېر نیک سړی مور ورته یو ځل आवाज وکړ دې په مانځه ولاړ چې مور ورته आवाज وکړي یاره مور لور شم او کدا مونږ وکړ زوی مونږ بو بیا ورته مور आवाज وکړي جوړای جراش یاره وای مونږ کوم او کومور نه ورش ظاهر مونږ بو کومور برستو چې پدریم دلای आवाज ورک بیا مور لور نه راځي حالکه نفلی مونږ وکاو ضرب مونږ لا کړ مور لور ورغله بل مونږونه کو مور وی خدای پاک دې شرماو خیر یې وتاو نو دې خو بار په دشت په بیابان کې په یو جونګړه کې اوسېده الته کې چته یو شپونکی یو بل سره بدعملي کړي وا دا شپونکی بچي پیدا شو خلک وې دا د کمه تا خو واده شوی نه وې دا دغه په جونګړه کې چې کمزبرګ ناسه دا داغنه خلک را الخاده ته په جونګړه کې دې ته ډېر زمونږه وینځي او داخله کې تاشپون دغه راولي ګړه چيله دې ته ډېر چې دې سره بناروا کې بس راګیره کوې ټکاو
او هغه چې کومه عبادت خانه واغې ول روانه کړل او دوی دا زما ګناه نه ده، ما نه دي کړی، دا غلطي مې نه ده کړې. هغه معصوم د غیږې هغه پټینې معصوم هغه نبی علیہ السلام ګورې فرمایي، بخاری شریف کې حدیث دی، هغه خبره شروع کړې وې زره دې جوړې د دې بزرگ بچې نه ما زره پلان کې شپون کې نه ګورې پیدا بیا ولا خلق رالل دوباره ولا جونګله جوړ کړله او معافي ته غوښتله. دا د مور د خیر و د وجه. او دریم عیسی علیہ السلام په معصوموالي کې خبرې کړې دي. مریم له رب العالمین ورک به د پلار خلق وی دا معصوم د کمه فاشارت الیه. نو هغه معصوم د عیسی علیہ السلام لا تیر او دن کې دی. هغه خبره شروع قال انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا، زه د رب العالمین بندم، مال به الله کتاب راکړي او مال به رب العالمین پیغمبري راکړي. نو یو عیسی علیہ السلام په معصوم والے کې خبرې کړې. یو دې معصوم خبرو کړ رب العالمین پر یوسف علیہ السلام پاکی راوسته. لیکن دین یو بل خبره معلومیږي، دا عزیز مصر بے غیرتین ته معلومه شو. خزه ته غوونه بعض خلک قسم په خزو کمزوري که خزه د دنیا ناروا کوي دی بے غیرت بڑوئی بڑوا دی تا بڑوا وی بڑوا دا پا خزا کمزوری خزا چار سکے دا دنیا غلط کئی پا بازارونو کی گردی خوش کولاو او دی سیبا پلا فخر پہ بیل کئی بڑوا دی تا بڑوا وی دا چا لور دا چا خزا دا چا خور دا سے پا غلط و علت روانی. یعنی که سڑے سڑے وی نو دا غزلی خبی دا غزلی کرانی ولی واو سم باغسات بے برابر کرے ہو غوټن لرګي به وطني ولو چې ها زریو شرمولم زما دي بیزتی وکړه وته سوې استاسو د خزو د سکیمونه چې دي کنه ډېر سکیمره هسه یو ټکی وتا وې املا عزیز مصر خزا ده زما دوغاګونه ک بهر کې یوسف علی السلام خو رب العالمین بچ زما باقی واقعې به تاینده جمعه کې بیان وخت کم دی خو دې کې چې کوم عبرتونه دي او ور سره بیانوم ان شاء الله انده جمعه کې مدد هغه بل بیان وکړو سوي بشیر جان دیوی چې دروغ کم ځای جایز دي. دروغ په یو څو ځایونو کې جایز دي. یو چې د دوه مسلمانانو صلح او جوړه کینو هغه ځای کې دروغ جایز دي. دوه مسلمانان دي او د هغې منځ کې جوړه کې نو که رښتیا وي خو جوړه نه کېږي. نو یو تم دروغ ووایه چې هغه ستا صفت کوي، بل تم دروغ ووایه چې بل ستا صفت کوي، په دې به جوړه راشي. او یو د جنگ او د جهاد په میدان کې که دروغ دی وي دا جایز دی. دشمن ته آواز وکړو چې ما پسې لوی لښکر را روان دی حالانکې نه، یا په یو طریقه هلته کې جهادي میدان کې دروغ ووایي چې دشمن پې راګیر کې لیکن دروغ جایز دی. او یو دریم ځای دی خوا درته نښې که نه وخې متاجي او که ښځه د نه خفه او خوشحاله نو دروغ ورته ویلی شي. او نو چې اوس د نه داسې ډیمانډ وکړي چې هغه ستا په وس کې نه دی او ته بازار دا شی راوړو دا شی راوړو دا شی راوړو دا شی راوړو او ستا په سرمن کې غشته دی نه او راشه یاره دکان بندو شی پیدا نشو. اوس که ورته دا دروغ نه وی خو د سره روانه کوي که نه مصیبت خدای چې ښځې خو زمونږ د سر له پاسه سوري دي هلته خو بل غم جوړېږي. او که رښتیا ورته وی نو خو روانه جوړېږي که دروغ ورته بچ کېږي به دې دریو ځایونو کې جایز دی هسې دروغ نه روا دی. و یو سړي د روجو دیګ منلی دی د هغې په ځای باندې دیشکي کې روجې پخوي دا ټکي چې څه یې منلي هغه به پخوي ولې دیشکې به یې منلی و که دیشکي روجې چې دیګ یې ومنه اوس د دیګ دا خو تا بلا پرچې راوړي دي او زما دا خیال دی چې دا به چېته بل وخت درته بیان کړه حافظ صاحب دا به بل وخت درته بیان کړه دا به بل وخت ته بیان کړو ډېرې زیاتې او ګرمي ده او دا واقع به انشاءالله آینده جمعه کې څه ووایو چې څه عبرتونه دي څه مقصد دی د ما پکې هم پکې بیان کړو. دعا وکړئ رب العالمین مونږ د آفتونو مصیبتونو بلیاتونو په امن کې وساتي. رب العالمین د هر قسمه سختو او د مصیبتونو ټول مسلمانان محفوظ کړي. الله د مسلمان کې اتفاق او اتحاد راولي. څوک مریضان دي الله تعالی شفا ورکړي. دا زمونږ د مېرې سریل ماما وفات شوي هغې ته دعا وکړئ چې رب العالمین مغفرت نصیب کړي. او نور مردگان دي د نیاز علي دي روندار وفات شوي د هغې ته هم دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي. نور هم که څوک وفات دي بعضې وخت د ما نه هېر شي څومره مردگان وفات دي الله دې مغفرت او دا یو مرګري دعا غوښتې ده چا چې دعاګانې غوښتې دي هغه الله ته معلوم دي رب العالمین دې دعاګانې قبول کړي او رب العالمین دې موږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي د شرونو فسادونو الله دې موږ حفاظت نصیب کړي. صلی الله ګران اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 119 نمبر کیسټ ډک شو
په دې کې تاسو د حضرت یوسف علیه السلام د واقعې اولنۍ حصہ واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. سپیشل فرمایش د نعتخوان حافظ بشیر جان ارمانی. ټیلیفون نمبر دی 252912. وارفانا لك ذکرک ګور په قرآن دی یکړی تعریفونه مې رب داسې د جانان دی کړي تعریفونه مې رب داسې د جانان دی وارفانا لك ذکرک ګور په قرآن دی کړي تعریفونه مې رب داسې د جانان دی کړي تعریفونه مې رب داسې د جانان دی او کله تشبیه د سپین بشر د والضحا سره یا کله زلفان ستایي واللیل ذا یغشا سره کله په اسرا کوي رازونه د مولا سره کله په اسرا کوي رازونه د مولا سره اخی قدمونه پارش عظیم الشان دی کړي تعریفونه مې رب داسې د جانان دی کړي تعریفونه مې رب داسې د جانان دی وارفانا لك ذکرک ګور په قرآن دی کړي تعریفونه مې رب داسې د جانان دی کړي تعریفونه مې رب داسې د جانان دی او کلمې محبوب د مزمل قبا پغاړه کی او کله د مازاخ پرنجو تور سترګې دواړه کی کله یې دنا فتدلا غرا پغاړه کی کله یې دنا فتدلا غرا پغاړه کی ګوت په خلد تملائک جنو انسان دی کړي تعریفونه مې رب داسې د جانان دی کړي تعریفونه مې رب داسې د جانان دی وارفانا لك ذکرک ګور په قرآن دی کړي تعریفونه مې رب داسې د جانان دی کړي تعریفونه مې رب داسې د جانان دی او کله